بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو، زه یم ستاسو ورور ستاسو قربان شرم چینل حلیم زید پاسون نیوز سره. عزتمندو، نن موږ د ضلع صابۍ په ملک آباد کلي کې حاضر یو. قدرمن دلته چې کوم د دې کلي کمی دی، د معاشرې ته کوم مشکلات دي، د هغې حوالې سره موږ پروګرام کوو او هغې د معاشرې د اوسېدونکو خلکو نه به پوښتنې کوو. موږ سره اوسئ. زمونږ د هلکانو کې ډېر ټیلنټ دی، دلته ګیم ډېر شوقیان دي. هر یو کس چې دی ښه برابر قوت لري ګیم لرلو، خو دلته چې موږ ته څه کمی دی، هغه ګراونډ کمی دی. زموږ دلته کې ښه پلیران دي، مطلب ټیلنټډ دي او ښه مطلب که ښه پلیر دي، خو موږ ته د ګراونډ کمی دی. دا لار چې د سړک نه را شروع شوي روشن خانه قاضي پورې د دې صرف ملا پاتې ده، نور سایډونه ختم شوي دي. لکه مطلب یو قدم ځای پکې پاتې دی روډ باندې. وجه دا ده چې دلته اتفاق نشته، د وینا څوک نشته چې حکومت ته مطلب دی څوک خبره ورسوي. که ورسي ماړه وي خو پوخ روډ دی، نه د ګیس د تپوس څوک شته. ګیس لاړ ټولو علاقو ته خور شو، دلته یو هغه ورخ هم لا نه دی په دغه کلاو کړی چې دې ورخ نه به دې کلي ته ګینې د ګیس ځي. زمونږ د حکومت ته دا خواست دی چې زمونږ دا روډ ډېر سخت خراب دی، ډېر برباد دی. څوک پې تللی نشي، په باران کې پې وتی نشو. او زما د پیدایش نه مخکې چېرته زما سپینې ګیرې ته وګورئ، د پیدایش نه مخکې دا چېرته پوخ شوی او اوس بیا پې څوک نه دي راغلي.